أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یو خزه او خاوند ډېر غریبان بادشاہ او د ملک هغه مشهور و داغه متعلق چې دا بادشاہ چې څوک توفه ولا یو سینو ډېر انعام ورکړي د خزه ورته سړی ته ولا څه یو څه ګوره که څه انعام درکو غریبان ول مونږ سره څه دي ول نور څه خو نشته خو دا باران شوه دی د پشکال ډنډې ډکی دي دا بدر توبه منګي کې واچوم سر به وتړم او بادشاہ له یو څه چې دا زما د ملک بهترینه تحفه ده بادشاہ د 2 میاشتو په مزل لري خزه ولا منګي ډکو دوبو سره ولا وتړلو میړلې په سر کړو ور سره بار لاړه میړې رسخت کو دات کور تراله چې کور تراله او داسې وکړو او مصلی واچولو 2 رکعات نفل وکړه او دعا وکړه او په دعا کې وایي چې زن مصلا باز کردا یزنیاز زن مصلا باز کردا یزنیاز رب سلم ورد کردا در نماز اے پروردگارا خاون میں د 2 میاشتو په مزل باندې لاړو بادشاہ له توفه وروړه یا الله پټه منګول راولې دا دعا کوي او زمون خدای چې مونږ جرده بارو زورا پسې څه دعا کوي تاسو ټول ته پته ده سړی ورسېدو بادشاہ درخواست یو کو جی او سړی راغلی دی توفه یې راوړې بادشاہ ویرانه نه باسئ څه توفه یې راوړې چې دی ورنه او ته منګی په سر دی هلکه څه دي وی جي اوبه مې راوړي دي ماء الجنه د جنت اوبه مې راوړي وی د جنت اوبه بادشاہ ورته سبحان او خدای دې تعالی اجر درکړي اعلی ګلاس راواله استاد په ایمان وای چې د 2 میاشتې په منګي کې وب پراتی چې څنګه ښابون به کړی ا بادشاہ ته وګورم وې دې سړی د جنت وبر وړي دی او زر راوړي جوس اول ګلاس بادشاہ دا منګي نه ډک کو په یو سای اوس کړي او وزیرانو ته دمتر کې ډله چې د پاکستانیانو غوندې ناستو هغه ته ولوس کوي اوس چې بادشاہ اوس کی کمی او بل وزیر به اونس کی چې دا واقعونه په ماته یې کنه مای نو هغه مسکل بادشاہ وې دې سړی ته چې وسړیا تا هډره لوی مهرباني ستاد دې مهربانه خو والله کما سره قیمت شتا زبد دې بدل څنګه خلاصوم چې تا د جنت او د 2 میاشتو په مزل ما ته وړي خو زئی الکه دا سړی بوزي خزانه ته دغه منګي چې دا وبې پکې وړي دا منګي ورته د سرو زرو ډک کړي خو د دریای دجله په غاړه هم داسې تیر کړي چې دته پته ولګي چې دلته وب دریابونه بیږي او دلته قیمت ستا د اوبو نو قیمت ستا د اخلاصو تاسو خیال راغی نو د دنیا بادشاہان چې وغواړي نسخه او به په سرو زرو بدل کړي کنه خبره کوي سخه او به د 2 میاشتو په منګي کې او د دنیا بادشاہ هغه سخه او به په سرو زرو بدل کړي نو که قیامت کې د خدای غوندې بادشاہ وغواړي نو د انسان ګناه په نیکۍ نشي بدلولې